سرمنا لرو اهل حدیث سلفیانو سرمنا لرو اهل حدیث سلفیانو سرمنا لرو د موحد مسلمانانو سرمنا لرو د لا اله الا الله کلمه الوړه غواړو د لا اله الا الله کلمه الوړه غواړو د منشور د مؤمنانو سرمنا لرو د منشور د مؤمنانو سرمنا لرو د موحد مسلمانانو سرمنا ده شراب جاهز ليه؟ تكبير التحريمين تكبير التحريمات يو قصد بركو بالکل ونی سیویلا چنیت با له باندې د پاره د توافق د زړه سره داسې یعنی مطلب دا شرعاً جائز دی خبره ده حنان کیسه عبد الله حنفی دلته سوی وی فلم ينقل عن احد منهم التكلم بنويته د هیڅ یو صحابي نه په شریعت کې په نویتو سره تکلم نه نقل شوی مطلب دا تکلم څه پرشانه دی کړی او مفتی صاحب شرعاً شته یو خبره مفتی صاحب شته هغه نشته استاو د عبد الله حنفی په مابین کې تعارض دی دفع غواړي بل زتا ته خیمه هغه وایي چې تلفظ بالنیت بدعت دی مفتی صاحب دا جائز دی استاو دغه په مابین کې تعارض راغی دا ډول تعارض تاسو موږ لږ دفع کې به مخکې ما تاسو یو خبره کوي تاسو خپل خبره نه اورئ تاسو مسله خرابوي چا چې سره لیکل کړي دي پرونی لیکل په شیخ سی بو دا خبره خپل موږ سره مانی شیخ تاسو به مانی چې د کلام وضاحت به د متکلم نه تفوسی د کلام وضاحت به د متکلم نه تفوسی د متکلم د کلام د وضاحت اعتبار به کې د بل چا د وضاحت به اعتبار نه کیږي نن چې زما دغه کو چې لیکل شي بیا به اعتبار لیکلو لري تکلم نه بنئ کله هغه انکار د لیکلو نه ورک بیا به دې د ما خبر وکړي چې کله د موږ دغه دوه تاسو لیکلي کړي دا لیکلو وضاحت بعد دوه هغه وضاحت به وتبري د دونه په دولت واړو دا غینه بعد د دوه د وضاحت نه بعد تاسو مطلب چې بیا ما تاسو د نوري خبرې نوري مسلې راوړي اختلافي دا به تاسو فراري وضاحت به دونه واړو لیکل چې تاسو کړلی دوه واړو موږ په مسجد کې ضرور نه وایو تاسو کوم ځای کې کړی لیکل چې دې په دې خبره کې د موږ په خبره باندې دوی چې موږ به هم ثابتو موږ وی چې موږ به هم ثابتو دې مولوی صاحب خبره کوله دا مولوی صاحب چې راغی دا کینه څه دوی چې دا خبره چې د سر نه چې دې شروع شي نو مولوی صاحب ورته وی چې نه د سر نه چې نه شروع شو بلکې د سر نه بیا نه شروع شو او بلکې دا چې د شروع ده نو مولوی صاحب چې د موږ خبره ده موږ به چې د طهارت او د استنجا او د دې مسایلو نه د دې نه به چې ثابت د دې نه به چې شروع د دې نه به چې شروع نو نه مولوی صاحب چې نه کومه خبره چې د اتفاقی د مولوی صاحب دا خبره کړې و تاسو دوی د چې کومه خبره چې د اتفاقی هغه چې موږ پریدو دغه چې کومه مسایل چې دا اختلافي دي هغه باندې چې موږ چې باندې لیکل وضاحت لیکل لیکل تمام یو خبره مفتی صاحب دا لیکل ولا دا کوم دله شروع شوی ده بس دا کوم دله تکبیر تحریمنه والا السلام لیکل شي لیکلو کې دا کم دی موږ دا لیکل دي په تاسو تصویر وستیشن شیشه دا میک ورکا زمانه یو خبره جنگ لذي ټوبه کې کور پر بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې د نیت خبره مفتی صاحب دا خبره وکړه کنه چې کله یو دغه شوی د متکلم تکلم له اعتباري نه په دې ګواهان مشتي او دلته دا لیکل چې کم دی بس د لاس لیکل دي د انکار کوي چې دا معنی لیکلي یو خبره دویمه خبره دا ده چې په دې کې تعین د تکبیر تحریمه او د سلام نه لري شوی د نماز محمدي او د نماز حنفي شوی دی بل دا خبره خدای اختلافي ده مفتی صاحب دا تاسو منئ چې دا خبره اختلافي ده زور ته بدعت دویم او تورته نه تورته شرعاً جایز ما سره دا ولي خبره راکړه دا ما ته ولي کړه دا خبره ما ته ولي کړه دعوه نه کنه بل خبره وس سما خبره پوره بل دا مولوی صاحب چې کوم دی کنه اے مفتی صاحب ته خو دې خبره نه مطلب دا د نیت د خبره نه شاته کېږي ما سره لیکل دي مفتی صاحب لیکل اعتباري یو شی
لیکلو له اعتبار وي او دا ګوان ناس مناظر دا سره لیکل شوی دی او یو ځل لیکل شوی را میدان تک او بسم الله کمه دا لکن کپړ دلته نه کنه په دې نماز محمدي دغه ځای نه مخکې یې پکې نشته ځای بسم الله دا اختلاف دی وجه نه راغی چې مونږ اظهار حق احناف لونه زمونږ نه راغلی دې مګر په مابین کې ولې اختلافات د کتاب الفرض دي ویلې چې امین بالجهر شته دی پسد کې خپل ملاوي دل شته دی رفع الیدین شته دی الله په عرش لپاس دی دې کوم د اظهار کړی دی دا اختلاف نه راغلی اوس اختلاف راغلی د څه د وجه نه مونږ اظهار حق مو ځکه تاسو به کوو مفتي صاحب دا خبر وکړه چې شرعاً نیت ویل جائز دی شرعاً نیت ویل جائز دی استاد مولانا قاری سے مثلا تفسیر وقد نقل على القارئ الاجماع على ان الجهر غير مشروع لم يثبت دا غیر مشروع سره ثابت نه او دی شرعي دی دا غیر شرعي مقتضى تاسو به درکو بل خبره وي من قال مشايخنا چا چې دا خبره کړې زموږ مشايخ دا خبره کړې ده چې ان التلفظ سنه نو لم يرد به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بل سنة بعض مشايخنا دا زموږ د نبی سنت نه دي دا زموږ د مشایخو سنت دي دا مسلمان مخکې ته دا د مفتي صاحب مشایخو خبرې دي اوس مفتي صاحب ورته سنت هم ونه ویله دا طرف ته جایز ورته ویل یو تعرض دفع کول غواړي یو دې خبرې جواب دی بس مخکې جزاک الله شي سه یو میک تاواله یو میک ما میر نظر دا تبو ته نه دی یو بل خبره مفتي صاحب ورته معلومه دی وایي मेरे मसला दादा का शेयर से हो इधर लेकी उरूज आदिल मौजू उरूज बहस जमा लिकुल की बार दा खबर कही जमा लिकुल की बार दा खबर कही बार दा खबर कही कि भाई मन पकी पमानज की दलियत लिखल दे कि भाई ने पकाओ जता दे मां गैरत दा शले गैरत कि भाई दू जमात का खबर कर ले जमात तकबीर तहरीम ने सलाम को भी लिखना तनन मात्र तंजत मसलक दी नंते ये मां सरवली मां सरन वली دعوة زرزور ما زرنا ولا دعوة جواب ناولي أمريكا تمام تجابولا تمام تجربة الباس في هذا بنك توين اللي كل تكبير تحريمين أو تمام تكبير تحريم أو خذ هذا باش تمام نيتو تموز لكن تموز ولي تمام اللي كله كنيتو تموز بينا بتشي تكبير تموز بينا بتشي ده تكبير ظاهري تمام بنا لك الشيء ده تمام بنا زه زموږ یو خبره وضاحت معاصر مناظر دا سره یو ځای مفتي صاحب د دې کومه دا یو ما سره نوی دا خبره کوم په تکبیر تحریمه باندې خبره په تکبیر تحریمه سره مفتي صاحب ته به صرف د عبد الحي حنفي دا عبارت وي بس بالکل به سره ما سره دا ورکا دا جواب نه دا ولا مسؤول دا وولي نه نوې دعوت نه لیکو دعوه چې دا پرونی لیکلو باندې عمل کې پرونی لیکلو مطابق تحریم سے کو دا ما نه شي پرونی لیکلو کې تحریم نه دي پرونی دا خامخایت لرا په دې باندې باندې ویل یا دا عمر یې یا دا عمر دا یا باندې لیکلو تاسو ته دا خبره مفتي سبا كافيرا بدينا دعوه ولي بس ده شيء رمضان يوم منو يدعي ما خليكم برون دون غير دعويس في دون أكلا مفتي سجى كبرون ليك دعويس في دون أكلا دا خدا سے باندې راځي تا دا لفظ ولې د خپل نبی ستې چې نیت په خله وایي دا شرعاً جایز دا شریعت ټکی لګیا چې وایي جایز دي خو شریعت ټکی وسره ما لګا بس تا خپل هغه د هغه اختراع کې زده وسره نه زما خو شرعاً دا زما حق د جستانه سوال کوم چې شریعت ټکی سره ولې لګول دي
بل زه صرف ستا مخې ته د عبدالله حنفي دغه عبارت एकदम خروج دا عبارت وایي زما سره زما لیکلو والي تاسو لیکل چې د تکبیر تحریمل سره زه تاسو خبره کوم زنه الله شیخ باندې خبره وختي خو ویل چې چې پرون ما درته کنه پرون لیکل تاسو زه بل خبره کوم مفتي صاحب بل خبره کوم تکبیر دا خبره کوم دا خبره مې په دې باندې ما څه لیکلو او که پرون لیکل باندې لا مفتي صاحب دا څه کوو اوس څه باندې څه کار دا کوم چې د مفتي صاحب د دې صاحب د خپل ورور سره اختلاف په نیت کې ختم شو په دې خبره ته اقرار کوي چې زه به سره اختلاف په نیت کې نه کوم دا به څه سره راغلی مراحل الفلاح نه دا د احناف د فقه کتاب مراحل الفلاح عبد الحي حنفي عبد الحي حنفي د مراحل الفلاح قال مراحل الفلاح ورداويل دي انه بدعه ليس مستحب دا بدعت سر مستحب نه ده او مولي سي بدا جائز ده سوال حق نه لرم يا تاسو سوچ نه مزه سوال حق نه لرم موضوع کا خلاصہ آیت موضوع تعریف ایک منٹ نا داخل کو موضوع تعریف کو خارج ہے علاوہ بھائی بعد مصادر بدل کے درجہ اور غیر شيء خبره جوړو کنه چې چا ویلې دي زبې ته بدعت یم ته دم بدعت وایي زموږ داوولي چی شي داوولي بلکې ایک منټ تداعي د لیکلو شرط ماته په اصول مناظره کې وایي شرط سره اصول مناظره کې داوی د لیکلو شرط داوی تعریف ماته ولکه داوی تعریف ماته داوی تعریف کو بتا داوا مفرد کې خلیل زما خبره داوی چې فقیر هغه پوری کې کم څه کوي یو خبره کار ته وایا چې نیت په خپل باندې نشته زبر خبره کې خطا شوم لکه برون داوی کې مونږ څه خطا زه څنګه دا نه کوم باندې کې خبره ده آیا دا عبد الحي حنفي خبره غلطه ده عبد الحي حنفي خبره غلطه ده بس څه پټه موږ له سره کې د خپل طرف نه کنه یا دې یو مفتی څه بل خبره کوزه ته د خپل فقه یو عبارت هو چې په خپل باندې نیت ول جایز مستوى یو عبارت ما ته به یادو باندې چې زما فقه ولا پلانې لیکل چې په خپل باندې نیت ول جایز دي بس تا وګټل صحیح شو अनि जब खबर कोई दिसी कोई ला सब हो रही है इनका बेटा से कोई दारो मैदान में जिले लंडे खैर आली जो बास पुरानो न मारे तबाई शर्मार बिना तुको चिपरुनी लेकर प्रेरे बाकी मानी बास में कोई नहीं लेकर तो जमा सारा वो फपुरी लेकर द सरद तैयार शो और पुरी लेकर दमा चिता लेकर कर लिया वही मारे तकबीर तहरीमीन और सरा सलाम पूरी कर लिया सब بنيتنا نبي نقبل دا مسألة یک منٹ نوی لیگل مسئلہ دا سره کومه په مسئله د نیت کې خبره ختمه شي بغیر د نتیجه نه مسئله ختمه لا زما استاد قرآن کا موضوع چې لیکل شوی باندې باندې بس باندې شروع د تکبیر تحریمی بعد بس کې شروع د لیکل شوی دا غیر شروع دې بحث تعین مسوق دی چې ته دې شروع پرون پاتې شو دا مسله پاتې شو د نیتو نیت له بنوي لیکل کوم بلې مې نشي سره تختم نو زما د نیت لیکل کوم اما دا یو لیکل کوم صحیح ده نو تما سره لیکل پرون چې شو د باغې باندې رسول الله شاو تا ته دا لیکل کې وایي چې موږ تکبیر تحریمی نه بعد کې لته ما سره نیت راړي پرون دوی موږ د خبر نه راکړي اما تاسو مې متکلم چې کوي دا غد کلام وضاحت به متکلم اتباع دي متکلم ته ما کلام دا مطلب دی ته خپل مطلب نه بیانې دا اصول کله چې تاسو نه باندې شي تمام په شرط معلوم دي چې یو سړی د کفر کلمه وایي کلمه د کفر وایي او نن احتمالات پاغه کلمه کې د کفري او یو احتمال پکې د صحیح د مسلمانۍ په یو کلمه کې احتمالات دي
ننانوي جوړیږي نه دې ولې کې مبالغه تل موجود کچري یو مسلمان کلمه د کفر وی ننانوي احتمالات پکې او یو اورګه او نه ویل دې دا خبر کوم اي كلام مش هيك تمام متكلم ده كلام اخبار بكي متكلم ده كلام چې متكلم صادر كلام ده كلام سم مراد دي تاسو زيو خبركم ته یې ته د ټول نه بلې ته ولې ما انا بدي خبر ما بالكل ما انا ته ولې شي ثابت ده ولې دې ولې شي ثابت ثابت شي ثابت نه مفتي سي وایي چې د خپل کلام وضاحت وکړي نو ته زموږ په دعوه اعتراض وکړه په خپل کلام سره وضاحت ونه کړ دا خو ستاسو کلام کې نقصان دی او ستاسو په دعوه کې نقصان دی دا خپل کلام وضاحت وکړه دا وضاحت چرته شي ستا کلام حق شان پاتې دی کوم ډورونو صحیح ده او پای کې مسله د موز بس پای کې چې وایي چې نیت د موز نه حصہ نه ده بس موږ منو کړو دا به وضاحت وکړو پرون چې د لیکلي شي څنګه هم داوا دا چې موږ به مونږ سیده ثابتو دویم داوا دا چې موږ به مونږ سیده ثابتو پای کې چې تعین د دوی د طرف نه هم نو شوی تعین چې زموږ د طرف نه شي نیت باندې دی وی چې د نیت اگر سیوی کړو شو دمنګ اجي سے دې موږ سره بدلا په دې لیکل باندې چالي شیخ سے موږ په دې وخت کې پړې ته سره او په دې وخت کې بل خبر تاسو چې مارو کې د ثابت مزه د ارسال ورګي شیخ سے خبر دا او استاد موږ سره دا باندې چې لګرا پاس باندې جګړه وکړه پرون ما شیخ سے دا خبر اوسه کړه نو چې تاسو موږ دا خبر ومنه چې امین په ځان باندې شته بس جګړه تاسو موږ دا خبر ومنه چې یار رفیقین مکو د سلی پورې جګړه کوي او تاسو الله تعالی په اړه باندې ورغړې جګړه کوي چې ما سره جګړه باندې ختم کړي چې امین په ځان باندې مو زما سره جګړه ختم ته چې دغه رفیقین په تګری تحریم کې کوا ته وګورئ په څه جګړه ختم الله تعالی په اړه باندې تمام دا وایي چې الله تعالی په اړه باندې نشته چې الله تعالی په اړه باندې لري نو په جګړه ختم شي تمہارے دانشتا بھی تولے چې الله تعالی څټ په اړه باندې په قرآن شریف کې نشته به په حدیث کې نشته به تولے په قیامت پورې تا یو مسلمان نشي باندې تولے چې الله تعالی په اړه باندې د قرآن کې څنګه حدیث کې څنګه په دا نیت باندې خبره مونږ دای شي وجه دا کړه مخاطب منی نه څه به ساتي اقرا خلفي خونه کی اوس خبره زمونږه اوس خبره زمونږ دي چې کړه سونه نیت وای دا د اسخ په ثبوت د مولوی صاحب سره نشه تر اوسه پر زمونږ بالکل ثبوت شته ذکر غواړم لکه تفتكر لما کې وحي ونه کیږي بل شي وحي دا خبره او د سلیخت کالو نه د نیت روان دی اوس پر دلیل نشته یو دلیل مال پکار دی یو دلیل او د خراب زما پکار دی ستاسو په خپل کې څه به دا امون څه دي نو بتایي اوس امون څه دي بای مطلب شي مطلب څه خبره ده دا نه پوي څه کو مونږ په دې نه دی ورته مولوی صاحب کته منه وکړم تاسو دلیل نشته اوس راځو خبره د تکبیر تحریم صحیح ده اول دې خبره تر مونږ وایو تکبیر تحریمه کې الله اکبر دا زموږ دعوه ده صحیح ده مولوی صاحب وایي دا یو فکر ده چې فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية يعني قراءتي الله أكبر بفارسي بندي ويرا يعني نور سبويرا أو دي بعربي ويجي أجزأه عند أبي حنيفة ده الإمام أبو حنيفة بالنسبة لي بالكل صحيح چچا فارسی باندې الله اکبر ویلا الله بزرګست الله اجلس یا فارسی خو څنګه مخکنی جبه د زکه وای کچا په اردو یا چا په اردو یا چا په پښتو ویل کی اوس زمونږ سوال د مولوی صاحب نه دا ټول د وایو دا هدایت استا دا استا هدایت اولنې جلد او صفحه دا تنمه صحیح ده اوس موږ مولوی صاحب نه صرف او صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله په جائز د مول دلیل پکار دی شیخ دا ما کتاب دې راوړې ما کتاب دې راوړې تاسو سره لیکل ها بس بشي اوس دا خبركم شو انا خبركم احكي اسمه مستوى ندري بدايوان جوركم ده عليك كنز الدقائق هذا صفحه 35 ولو شرع بالتسبيح شاك مثبت تسبيح باندې یا په تحلیل باندې او بالفارسیه نو صح یا په فارسی کې شروع کو په جرو کې پښتو کې دا بالکل صحیح دی دو د مناسب د فقہ کتابونه د موږ دلیل پکار دی بس نور افانو ځکه موږ له مناسب دلیل الله تعالی الله تعالی
چې په تکبیر تحریمه کې تنه وسره باس کې وړي زه نه خپل څه تکبیر تحریمه خبر نه زه اول په یو خبره باندې کوم چې دې کې لا راځي خبره نه راځي صحیح شو ما خبره دا کوم چې موږ لا په نیمه لس کې په هر هغه موضوع باندې بحث وکړ چې په کومه موضوع کې مطلب عوامو ته انتشار او جنگ جګړه او شک شوبې شکار کی دا خبر ما بار بار کړی ده موږ به عوام ته انتشار جنگ جګړه نه ودا پیږو کنه نه ته ورګه سمجھ کی زه تاسو ته ما تکبیر تحریمه الله اکبر تصور چې حاضر ناس بری احناف الناس پدې کې چرچا الله اعظم په تکبیر تحریمه کې ویل یو کس یو چې ما ویل الله اکبر نه تر بل چا چې لفظ ویل دي چا ویل دي مونږ نه شو انا پاکستاني ورګه جی کله یو حاله کې وایي چې ما الله اکبر ټول انا بیان وایي کنه په تکبیر تحریمه کې چې کله موږ امام پسې نیت تړو سوچ حنفي چا چې الله اعظم ویل الله اجر چا ویل ما ویل یا حدیث تو دا ابو بسط کې ما ویل ده کنه ما وی حدیث ورګه جی زبر کو ته هر حاله مسله را اخلي چې عوام د انتشار شکار کیږي زما یو حنفي عالم با تماته نن ثابت په تاریخ گواه دی یو حنفي عالم با الله اجل نه ویلې الله اعظم به نه ویلې زما هر یو حنفي الله اکبر ویلې زما دا حنفي ناشته راشه استاد امام غلط شوی دی چا به چا الله اکبر حتى بل چا چې بل نه فسر دا نه ویلې استاد چا نه کته ورګه دا کتاب راکا دا کتاب راکا کتاب دیمو چې دا کتاب راځي خبرو کې دیمو چې دا کتاب راځي ورګه ورګه په ما چې دا کتاب راوالي وای دا تاسو د فقه حنفي کتاب د کنز دقایق په ایمان دا نه دی خبرو کوي خبرو کوي وای دی څه کوو دا بالکل د فقه حنفي کتاب دی په دې کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا ثابت کړ صحیح شو چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاسو دا خبر کړی چې چا د الله اکبر نه هټ کړ الله اعظم او به د دمن منشو الله اجل د دمن منشو بھائی زه تاسو الله اکبر ویل واجب دي په تکبیر تحریمه کې واجب موت واجب ویلي تماته یو حنفي یو حنفي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه نه پاتې کړه د امام حنیفه راغله تر قیامت یو حنفي چې هغه په تکبیر تحریمه کې الله اکبر نه هټ بل لفظ ویلي تر عوام د څه شکار کې عوام چې دینو په کم یو شي کې عوام د انتشار شکار دي چې دوی دغه شکار نه مرسته خبرې نه راځي څنګه کم یو حنفي ویل چې الله واجب چې ته ما د کتاب نشته د ما د امام حنیفه سره اختلاف نشته د ما د عوامو د انتشار جنګ جګړه ختمول دي د امام حنیفه سره جګړه نه کوي چې ته ما یو خبره بل یو خبره ما خبر دا چې په تکبیر تحریمه کې زه د فرض مې ته ما ته قیامت پر شي ثابت تکبیر تحریمه فرض ده ته نشي ثابتوله تکبیر واجب ته نشي ثابتوله تکبیر تحریمه سنت ته نشي ثابتوله شي نشي ثابتوله زه تاسو به دې کې دا خبره تاسو ته راکړم صاحب شان فرار لار نه اختیار فرار صحیح شو ما ته درس پر دا ویلي چې مولوی صاحب ما ته ثابت ته تکبیر نه فرض ده واجب ده ما دا ویلي ولې زه نه تاسو زه نه تاسو چې دا لومبر خبره کې عوام په دې ډېر نشته اتفاق على اکبر ور الاذيب ور على ثاني وي فتقدر تحريم مسلمات يو حنفي صادق جبل لما جاء على اکبر یو شو نمبر 2 زمونږ ون حنفیان او ون چې د مطلب چې بھائی الاذيب تقدیر تحریم چې کوي کنه فرض ګڼي صحیح په دې ما سره اختلاف نشته ته چې کله تقدیر تحریم کې لاس ورته په دې کې اختلاف شروع کیږي ته دا مسله والا چې د ماسه عوام د انتشار نشي انتشار هغه یې الاذيب ګوره مغالات د دې پورې شوتای اگر چې حنفي ګوره مغالات د دې پورې شوتای اگر ما دې مسلې دا امي ته پوښتنه ما دې مسلې ته پوښتنه چې تکبیر تحریم فرض ده واجب ده سنت ده الله اکبر په کې فرض ده واجب ده سنت ده الله وجل ویل شي نشي ویل ته عوام کوه کې او کته ما کوه یار تمام کوه کې عوام کوه کې موږ عوام کوه دا مې کې ستاسو عوام کوه دا مې چې نه کلم به کېږي په دې باندې عوام موږ کوه موږ علما خو په دې پړې نه زه خبره وځه دې به ما راځي عوام نه کوه کې بیا علما تاسو جواب دی خبره کې جواب کوه کې عوام خبره دې چې وایي چې عوام کوه عوام دې انتشار نه خبره وځه عوام چرته نه کوه
استاذ بخبره مې عوام بوه غوړي په دغه جمعات کې نه عوام استاذ بخبره کړته نه بوه ټول ولا خبره ده بل دا ویل چې الله جل وعلا اعظم نه دی ویل زه دا منم چې چانه دی ویل ستا کتاب ولې ستا کتاب کار غلط کړی دی که صحیح کړی دی یا یو څوک نه وایي هغه شی به نه لکه نه حرکات ویتر نه کړي تاسو چا نه حرکات ویتر کړي تاسو چا کړي نو نشته نه حرکات ویتر نه حرکات ویتر شو تاسو نه دي کړي نو دې کې الله واجر شته الله اعظم شته خو تا نه دی ویلي کنه بل زستانه ستا د نظریې د اظهار ته منل ارمان زستا د کتاب زستا په کتاب باندې زستا د کتاب دا ټکی غلط لیکل دی که صحیح لیکل دی که صحیح نو د صحت په دلیل معلومي او غلطي نو زستا مخکې تاسو په دې باندې تاسو نه سمنه نو تا ته ما دوه عبارتونه پیش کړل تا عبارتونه ټچ هم نه کړل ته دا عبارتونه وګوره سبا خو سیاق وګوره آیا دې موږ څه غلطي کړې دا غي اظهار وکا او یو چې دا کار دې مناسب غلط لیکل دی بلکې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ودرېد حدیث ابو سعید ابو حمید سعدی دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جو كده مسكا ولا سنة بوجهت الله أكبر بيوينا أو ده فقه حنفي بكتاب بسرعة الله أعظم الله أعظم نقول النيت مسألة خذ ثابت نكرل أو خبر لا على تيسب لا واسمع مسألة واسمع مسألة أو ده كانوا الدقائق اللي كلمني نعرف ده سمعني أبرد غير وقت بيجي بيجي سواء بيا راجل أنا منا أبى سبب جديد ده تاني كده ما ندري خبر بيشرب وسوري وش ده خبر ده وسوري بناول مفتي سيف جنجال ختمو بدي خبر جستاد كتابون ده خبر ولا نكره دليل ولا دليل بكار بس تو آخر مزيد دي خبر ما كوا وقد دليلي دليل لا غير فأتوا برهانا إن كنتم صادقين تدريشتني بدي مسألة كدليل بكار كدليل ني مفتي سيف أول جزء بحديثم بيادو يا ما تبيك عبادة بيادو يا عم تا أخبار كم نقول يا نو اوس دغه تاوی تکلیف تحریمه کې بحث کوو موږ شروع کوو اوس ته دې جواب نه راکې نو طبعا مشه ما سمع کې ته هم سوي کنه یار ما اقدر اسوي اوس موږ لدې خبره دلیل پکې دا خبره د عبارتونو ته وایي د خلکو ته دا عبارتونه زي ما چې دغه با عوامونه دا غوړي ګوري عوام له اله شوی دا خبره خبر به دا دې خبره وضاحت مونږ لرو چې خبره ختمه شي ځای ولا کېدل ملازم ما د بار ولا خبره کوي کنه چې تاسو دې په غلط کې کې سړي کې دې ما دې دلیل ما دا خبره وکړه دا خبره وکړه چې بھائی الله اکبر با الحمدلله مون ټول ویلې وایو من بل لفظ کوم چې کتاب لیکل لګنه الله اجل الله اعظم من دار دا غلط لیکل غلط خبر نه کوم ما خبر غلط نه دی خلک ورته ټول ویلې ما تعالی بل څه دا خبر وکړه چې دا الله اکبر په ویلو کې غیر مقلدین حنفیان ټول چې دی الله اکبر خو وایي کنه اختلاف ته کم نه اختلاف ته کم نه ورګه ما خبر لك وكذا صبر صبر ولا شيء خبره جوړی ته دی کنه نو تا چې کتاب د لاس په حوزه ته دمنه دي دلیل په کتاب د لاس په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې ته په دې لاس کې د شوي دا چې په دا د غریب لاس کې دې دلیل دا خبره ده هغه ټولو ته استاد ته وسته په دې دغه باندې د الله څخه خو د عمل د دې دلیل اي خبره اوس پوښ وی دې داري خبرې وای دلیل داري خبرې دلیل خو دلیل داري خبرې دې دلیل ورکړه تا په الله څخه خو دې ولې خبره کوي تاسو پوښ وکړئ خبرې دې غواړم داري خبرې دې غواړم جواب ته به شارشي کاشي خبرې دې غواړم کنه تا چې الله اکبر هر کر بل پر ستویل بھائی نو بدی کی استاد دې کتاب ولې لیکل ځکه چې الله اکبر باندې نشته والله واجب خبره هوته کوم کنه تاسو په ورګه ته سا کتاب ویل کړل سا کتاب لیکل دي چې د لور سره نکاح کیږي په فائدہ دي ما ته وایي منکرین فقه حدیث ما ته عبارت وایي څه شو الله مو زمان لیکل چې کوم ورګه سا کتاب دالي کړل سا کتاب دالي کړل ورګه دا غلط لیکل دا غلط لیکل ورګه کافه ما ماشه رسول الله دې کتابونو باندې بحث نشته سا کتابونو دالي کړل دي چې د روزي بالا کې خلک سره ته جباو کی پتا به کفاره نشته سر روزي له سا کتاب دالي ولې لیکل من مثلا چې دا نه زو په دې دغه خبر تاسو پوښتنه ما چې کم عوام د کم شي شګار کې دا خبر د ما سره شروع کړه کنه دا میډیا ګوري عوام ګوري کنه عوام په لوبر کې هر یو عبي
او علي حدیث کې حنفي دغه الله اکبر وایي چې وایي ته بس هغه خبره پرېږده که نه هغې کې خو د عوامو جګ جګړه نشته زمونږ د کوم ځای نه مثلا کوو چې زمونږ حنفیان لا دلیل پورې شوتی علي حدیث لا دلیل پورې شوتی ما دې په تکبیر تحریمه کې زه فرض ورته وایم واجب یم ما وګوره دا مسله عوامو کې په دې کې اختلاف نشته ما د کوم ځای اختلاف شروع کړي زمونږ حنفیان دلیل پورې شوتی دا د دلیل پورې شوتی د منظر دې د اختلاف د عوامو شروع کړي د دې د ما سره مې بحث شروع کړ دلیل په دې د دې وخت باندې دلیل و چې بھائی عوام خو پوه شي دې ما ته وایي تکبیر تحریمه فرض ده واجب ده سنت ده په دې کې د عوام مسله نشته الله اکبر ولې شته نشته په دې کې د عوام مسله نشته عوام د کوم ځای کې جنګ جګړه شکار او آغاز کی هغه ځای به شروع کوو چې عوام موږ جنګ جګړه بچ کو دا خبره ما ته خبره لدی کې بل خبره ده دې ما په کې د ما د دلایل چې د غیر بیډر په غیر کې په بیٹه کې په دې کې هغه عوام ته ضرورت نشته ما ته په ځان باندې په کول شي چې تکبیر تحریمه فرض ده دې ما ثابتول شي واجب تمام ثابتول شي سنت باندې ثابتول شي صدا هغه خبره پرې چې عوام د کوم ځای عوام انتشار شروع کی چې کله موږ تکبیر تحریمه وایو نو غیر مقلدین دلیل پر لاس کوي موږ وایو دا خلک